فصل فی النفاس. فصل فی النفاس دې ځای نه مصنف رحمت الله علیه د نفاس ولا مسایل بیانول غواړي چې د نفاس ولا څه مسالې دي. استحاضې خیز ولا تېرې شوې، اوس ورپسې د نفاس ولا خبرې بیانوي. حیض خو ښځې ته هرې میاشتې کې پیښیږي او ډېر پیښیږي، چې کوم شی ډېر پیښیږي اول ماغه ضرورت پوره کول شي، اول ماغه سړی حل کوي که نه، چې کوم ضرورت ډېر وي. د نفاس خو کله کله چې بچی پیدا کېږي دو خبرې کامې وي، کول کې دوه کولو کې پیښیږي، ځینو ته د سره ډېر پیښیږي نه، نو چې کوم شی لږ وي هغه خل ورسته بیانوي، ځکه دا ورسته درته ذکر کړلو. نفاس چې تیل شي خپله دې څه معنی ده؟ خو نفاس فعال په مفاعلې بابا جوړېږي منافسې نه خو دا نه ده که نه، ځکه منافسه خو چې تیل شي ترغیب ورکول، تیل شي بل نه مخکې کېدل، دا شیونه ته چې دا نفاس شه د ځون ته بس اسم ده. کله کله خالص د نفاس د نفاسا جمع د خدا خبره ده چې دا مصدر شي. بس نفاس د خپله معنا خایز د چې تل شي هو الدم الخارج عقیب الولادته. نفاس هغې وینې تیل شي چې کومه وینه د بچي پیدا کېدلې نه ورسته وځي، یا بچي سره وځي یا بچي پیدا کېدلې نه ورسته وځي که نه، هغه ته د نفاس نیل شي. لأنه ماخوذ ځکه چې دا ټکه د څه شي نه راوتلی نفاس ټکه، من تنفس الرحم بالدم، څه رحم د وینه ورچینې وبسي، من تنفس الرحم څه سو واخیستل رحم بالدم په وینې سره څنګه به سوخلي خو څه شی وبسي که نه، دا سو ته څنګه خلي خو یوه سو وبسي بله بره نه باسي که نه، څه ته سو نه وباسي ورشي نه یو مخې تر نه باسه که نه، نه ته نرمسل شي دوره تکړه به وي نوره سو به وباسي هله ته هله نوره بسل شي. نه تنفس کله کله چې تیل شي وبسل تیل شي شی وبسي داسې سویلا یې واقع نه. من تنفس الرحم بالدم د دې نه راوتلی چې رحم وینه وویشتله بار ته، او یا د نفاس ټکه دې نه راوتلی من خروج نفس چې دې کې یو نفس راوځي، بدن د رحم نه راوځي که نه، مشوم راوځي، نسمتون راوځي، نسمه وتیل شي، نفسه وتیل شي، نفس منفوسه. احادیث کې څه راغلي چې نفس منفوسه ولې نفس شي بمعنى الولد څه بچی راوځي، او بمعنى الدم یا خپله نفاس یلې وینې ته شي، ځکه چې دې کې وینه راوځي دې حالت کې کله بچی پیدا کېږي. والدم الذي هغه وینه تراه الحامل ابتداء څه حامله ښځه وکسي په شروع کې. ابتداء څه معنا ده؟ یعنی یا بچی را پیدا نه ده شوه که نه، د بچي پیدایش نه مخکې را شروع شوله. او حال ولادتها او حال ولادت یې کوم ټینګ د بچه پیدا کېدلو دې سره د وینه راشړته شو شروع شوله. قبل خروج الولد یا بچه خارج نه ده شوه که نه، دو وینه د څي نه استحاضتون دې ته بیا استحاضي نیل شي. و ان کان ممتدا اگر چې د وینه چې شوي نصاب مقدار ته ورسې. څنګه مثال کله کله داسې ممیله ده وشي چې یوې ښځې سره بچی پیدا کېږي نه، درد د ذهن ورته شروع شو که نه، ورته درد شروع شولو خو بچی نه کېږي د وینه د ونسي لږه یا بچی سره شوه نه ده که نه، وینه تلله. مثال چې شوله لاس ورځې راغله خیز برابره ده، اوس شیشه د استحاضه ده ښه که نه، دې ټیم کې دا ښځه به المونځ نه پرېږدي، دې ټیم کې دا ښځه به چې کوي روژې به نیسي، ځکه چې دې یا بچی خو شوه نه ده، صرف درد کې ده. همداسې تاسو به یوه مساله یلي وي که نه، چې یوه ښځه د مثال دې بچی کېدلو که نه، او بچی داسې طریقې سره وشو چې د بچي بنې وینه نه وه، صفا سوتره و، همداسې دې ښځې وینه نه وروتلي او دې ټیم کې لا غونې بچی راوتله د مثال سارده به لمونځ کوي که نه به کوي به که نه، خو که دې ټیم کې دوه لمونځ کوي بیا خو بچی مړېږي که نه، یا به زور ورسي. بیا علماو څه لیکلي دوی به ځان ته کنده وایي، هغې کندې کې به دې بچی لاندې کېږي بیا دې سره لمونځ کول شي. نو دې نه پاته ولګېده که نه چې دا لمونځ ویلې کول شي دې ټیم کې، دې معنا دا ده که نه چې دا استحاضه ده، دې ټیم کې ښځه به لمونځ کوي چې د کومه وینه بچي نه مخکې شروع شي، روژه باندې چې څو پرې بچی نه وي شوه. امام شافعي صاحب چې نه د کومه وینه چې د اولاده نه مخکې شروع شوه یا اولاده سره شروع شوله بچی دې یا نه کېدلو، کله کله بچی نه کېږي، جسم یې غاټ وي، تکلیف ډېر خلي، نه دې ټیم کې دا وینه به مو ښې شمرو. هغه ویلې ځکه چې د دغو دواړو وینو له کوم ځای د هغه د رحم نه رسي، چې کوم شی د رحم نه به مو ښې شمرو. وقال شافعي رحمه الله حیض هغسې نه ادا حیض ده اعتبارا بالنفاس، نفاس به نه کیس کوي ځکه اذ هما جمیعا من الرحم د دواړه د رحم نه رسي. ولا نمودي نه ان بالحبل ينسد فم الرحم څه کله د ښځې شوه شي حمل شي که نه، دې سره د رحم ولا خوله باند شي،
کذا العادة همدا عامه طریقه ده. والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد، او نفاس خو ال شروع کیږي کنه څه د رحم ولا خوله کولو شي د کله کولوي به خروج الولد څه بچاونه پروتو شي کنه. ولهذا کان نفاسا بعد خروج بعض الولد، ځکه خو د نفاس ال شي کنه څه د نیم بچای ډيري وروتلی بس لغونی پوتی پی مېرو نبی حنیفه د محمدin دا خبره دي چونه مروي د طرفین نه لانه ينفتح سدي ټیم کې شکی دی ولا خلق ولويږي فيتنفس به نه د وینه بیا شکی ورشنی ولی بس پروشتلی کی. دا خبره توکړه چې دا خیز نه د سیده دي ته خیز نه نشي ځکه حملالات کې خځې ته خیز بیماری نه ورسي. دا خبره مویلی ده خیز بیماری خو خځې ته لرسي چې د رحم ولا خلق ولو وي او دې ټیم کې کله څه بچای شي نه د خدای قدرت ته د رحم کې کومه وینه مینه د خدای په خورو ګرځي بلې څه طریقې نه خورو کړولي خلکو خانداره جوړ کړي. خو صحیح خبره ده څه بچای کومه وینه خوري نوم په ذریعه سره پلیسنټ په ذریعه سره غا بیلوي دا نه وي خو بس دا غوینه حاجت نه وي وتلی ته. او نفاس خو شروع کیږي کله بچای وتلی سپری وتل نه ته څنګه د سیل جز د شه د خیز د نفاس ته ور پرې خیا وتلانه ده. مخته مسلخه وسقط الذي اغه مشوم سات شي نمچکای نه تمومي سقط چشتل شنه تمام بچای خا پورا بدن نه د جوړ یا لسونه مسونه نه د جوړ یا نیم بدن شته نیم نشته پورا نه د شو. استبان بعض خلقه سدي غول نیم غونی بدن رجوات شو یعنی جوړ شي. وسقط الذي اغه نه تمام بچای استبان بعض خلقه خلقه زدی غول نیم خلقت سی جسد بدن دانچه جوړ لکه لسونه غوتی جوړې مثال ولدن دو بچی کی شمرل شيخه لکه خدای د ما کی وا خزه د اندر شي نیمګړه بچای پیدا شو لکه کله یور کی مړ شي چې زور ویر شي بل څه مسلاوي نه دا بچی کی شمرل شي کده شي ته بچای مړ دی وی خزي وشو س پورا بچای نه وروغ رمټ خو بدن ولا سه حصے جوړي نه حتی تصویر به نفاسا دي سره د خزه نفسا ګرځي نو پاساش وسه منه د سی بچای پیدا شو سو پر وینه راتله لکنه د دې ټیمه پر المنز روجي د ما کې کله د وینه و د ریبت شروع کی. وتسير الامه ام ولد به کنده شته نیمګړه بشه دی وینځي پیدا شغه سره ام ولدا ګرځي. وکذل عده تنقضي به انده شته کوي واخذ وکنه یو سړی ونه مړ شولو او دی خټه کې بچایو خدای کارونو بس شو بچای نیمګړه پیدا شو چې شی واجنه نیمګړه بچای پیدا شو دي ته چود سینې سره ته غیدت نه تیریږي ویل نه تیری دي سره عدت تیر شولو. واقل النفاس لا حد له لګ نفاس ته پر حد نشته ده. واکثره 40 یوما او ډیر مدت نفاس سلوي خوريزي دي. والزائد عليه کسلوي خوريزي نه زیاته وینو تر ول استخاذه د استخاذه د منځو د شروع کوي. حدت ته خبره کې سری وی خزي بچای پیدا شو غانا یدي د پر کام ناکام څه مدد کیدل شي سمو څه شو کو اغه نه بدل مونږه د شروع کی د خزه نو د صلاحت له هدي د پر حد نشته زنه خزه شي توانوي تکتوري بدن خي برابر ډانچینه مضبوطي همدا شیطان نور څه بدن کې قوت ورکی کله کله د الله سوري زبنوي نه بان شي دو به د چالما جوړيري مخ څالي خريز نه دي پر کانا زبور چی شنه کوم مزونه شون بنا کوم نه ویلې بنه کې المنځ ودا شروع کا انده شیطان شک او تلاوت شروع کا ځون بنغه لکه چال شروع کړه صالح خرج خبري خلکو مشوري کړه نه صالح ضروری دي چود تل صالح ضروری دي ساره حد شتونه د کام نه پاز پر ځنځي کې خدای سي کېدل شي زنه دوره تندرست خځې څه بچای پیدا شي په حواله ورځي بسوینه باندې ورسه دوی انتظار وکړل ساره راتله نه وینه سره راتله خو دې منه ده پوکا شي بس کنه ټیک ته سپوکا شول المنځونه شون شروع کا ندی د پر حد نشته لئن تقدم الولد عدا علم الخروج من الرحم زکه د بچی مخ کې کېدل څه دي د دې خبري علامه ده کنه څه د بچای د رحم نه وتله ده څه د بچای رحم نه وروتلو خو دې معنی دا شو کنه څه سره وتله خروتلی ودی سره یدینه بعد به شروع شي و نه په اغنا عن امتداد دي دوره وګدیدل نه تی بنیاز کړل جعل علما عليه سدید پر شجر کی مت علامه وګرځي بخلاف الخيز خيز کی هو پاته نه لګيږي خيز کی وځي واخذ د یوسو توینې سوس کی وشو بیا غنه بعد باند شو لوسته پته لکیده شي بیا شروع شي دوی ورځ روغله به دوی ورځ نه روغله کیده شي بیا شروع شي خودی کی خود خبر نشه ځکه ځکه خو بچای ورو ته رحم له پورا خلق لو شو له ارشه کلو شو صدیقی وینه نه رسیدي معنا د بس به نه رسی ورسته
لکه ښه ډېر انتظار یې وکړو 2 ورځې پس پاته نه لګېد دې معنی چې بس نه رسېد ته که نه و اکثره 40 یوما زیاته نه زیاته مدای 40 ورځې وي ښځې ته راتلې د وینې نن یې 41 ورځ شمېر شول ده به داسې نه یې څېرې مو خو بیا وینه شروع د ودرېږه څو پورې نه لوړ کېدای شي ته د 120 دین راشي بیا لمونځ پرېږه دې که څه نه څنګه د 40 ورځ پوره شه غسل به وکړي ځان صفایي سوترهیي پاکي به وکړي هغه نه بعد د خپل لمونځ اوداس به کوي که دې نه بیا وینه تلله مو به د استحاضه ده مستحاضه د هر لمانځه دپاره د نوه اوداس کوي وزاید علیه استحاضة لحدیث ام سلمة رضی الله عنها ام سلمة صاحب حدیث تا ان النبي صلی الله علیه وسلم وقت للنفاس 40 یوما نفاس د پر 40 ورځې لګولې دي او هو حجة علی الشافعي په اعتبار 60 دا دلیل د امام شافعي صاحب خلاف تا غي نه شپېته ورځې دي ذات نه د خو خپل مزاده 40 ورځې باندې به عمل کې دي نه زیات نشي کول ولو جاوز الدم 40 کدوینه د 40 ورځې نه ور تیره شوله وکانت ولدت قبل ذلك او دی خځې مخکې یو داسې بچی پیدا شو که نه څه ولها عادة فی النفاس دی نفاس کې یو عادات و څه عادات یو مخکې یو بچی پیدا شو کې دې ته 13 ورځې وینه وي راغلې وه بل بچی پیدا شو کې 13 ورځې راغلې خو دې معنی د دریم بچی د پیدا شو دي کې د 13 ورځې شکه نفاس وشمره دي کې ټول لمونځ د سونه خاصې نه کړي خو د 13 ورځو نه بعد څه تو د کوم لمونځ اوداس پرې خو دې ډار نه څه کېدای شي د 40 ورځې پورې مو ته به نفاس وي د خو نفاس ځکه نه و که نه 40 ورځې نه زیاته شوله بیمارۍ 15 ورځې راغله نه د 15 ورځې ته کوم لمونځ اوداس څه پرې خیر روژې یا مثلا کې راغلي دا به ته شا کې د به راوګرځې ځکه زه خو ښې استخاضي حالات و که نه ښې حالات خو نه و او نه د نفاس حالات و ځکه ته یې که د یوې ښځې ولوینه د 40 ورځې نه ورباندې شوله خو مخکې دي ته خو 40 ورځې نه راتله که نه مخکې یا 13 یا 15 یا 20 وه هماغه مطابق به دغه کومه ډېره وینه د دې کې به 40 ورځې یا 13 دي هغه به د نفاس وګرځي نورې زیاتي کې وله کوم لمونځ دي پر یخې د به راوګرځوي ولها عادة في النفاس دي عادات او مخي نردت الى ايام عادتها دي ولد کومه بیماری ده دو بدی عادات ورزو برابر مو وشمرو انور بقیا کې د لمز بروګر ځلما بینه په الخیز حس کې ما کې بیان کړی و خو علم تکل عادت عادت مخي نو مشهور لکه څنګه دي اواله پرې کې بچای پیدا شونه دي ته څه پاتې دي سوره ټیم کې دي ته سوره وینه برسیدو خوال بچای ده کنه هغه دود رونه بعد پاته لاګي کدی اول بچا د اثر عادت مادت یو نه ابتداء او نفاسها 40 یوما نفس دي نفاس ابتداء د 40 خرج بشمرو خیر ده لانه امکن جعل نفاس ځکه دي نفاس ګرځول ممکن دي خاطر ته دا خبره کې چلو د خټیک شموت و دا مسله واخه کایوا خزه د کنه دیغي دوا بچی پیدا شولو فإن ولدت ولدین کدیوی خزی دوا بچی پیدا شو پی بطن واحد په یوې خېټه کې وی خېټه مطلب دا یا کنه س دوا بچی ال دیوی خېټه شمارل شي س د دوړو مانځ کې شپږ میاشتو فاصله نه وي ځکه کایو بچی اوس پیدا شو شپږ میاشتو بدبل پیدا شو دی معنا دا نه دی معنا دا شز دا بچی بیل وو دا بیل ځکه شپږ میاشتو کې بیا دوباره حمل کېدل شي بچی کېدل شي دره پاسلور کې نه مثلا یو بچی د نن پیدا شو کنه 2 میاشتو بعد بیا بل بچی پیدا شولو دې معنی د دوی خېټنې خدای ور کې ذره کاټه شکل کله اعمال کې خوي کنه نشنو مې خوشي د بل نشنو ما شوی نو پرانه شو ځکه و نه شو پټیم نه کله کله د شیتو شوس مو په دی پوي کا کنه څه د 2 بچی مانس کې د کوم ټیم د نفاس بشمرو کنه بشمرو ام د شیته په دی مو پوي کا سیری د کوم د اول بچی د دینه باندې پاس شمرو د غخازي د پاره ک د دویم بچی نام دا مسله خای دې کده دواړه بچی وشو دی وی خېټه نه معنا د سمانس کې ولادت کې د شپږو میاشتو ناکامه فاصله وي یا واورز یا دی یا 3 میاشتو پورې غونډي وي فنفاسها من الولد الاول عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله شیخي نظراتي چې د اول بچینه به د دې نفاس شروع کې وان کان بین الولدین 40 یوما اگر چې د دوړو مشرومونو پیدایش په ټیم کې 40 خرزي تیر شوي لکه نن خزي بچای پیدا شو کنه دی پسې 40 خرزي تیر شوالي 40 خرزي تیر شوالي یا د بل نه در پیدا شو نه دغه د 40 خرزي به ته نفاس مری سیده د به نفاس وی دي کې د المزاده زغانه کېږي روزي بیغه نه بعد بل بچای شي مثال یا ورکې لګي ورزي شوالي مانس کې نه دغه اول نه به شروع کا مثال د زیوی خزي نن بچای پیدا شو دا کنه څنګه دی د اول بچا پیدا شو 40 خرز تیر شو ورپسې بل نن پیدا شو دی خو نه پاس تیر شو کنه د 40 خرز خو نه پاس وی کنه اوس څه شکایت دوباره راته نه پسونه ورپسې شماري دویم پسې کاسه خو یو خود تیر شو کنه بس ختم
یا مثال یوه ښځه نن یې بچی پیدا شو که نه نن نه دوه کنه 14 ورځې مثلا تېر شي 14 14 وروي به زور کې نشته خو مثال ده 14 ورځې تېر شي سبا بیا بچی پیدا شو 14 ورځ شوه که نه ته به داسې نه یې یارې نن نه بعد مونې پاشمور ځکه دویم بچی مې اوس پیدا شو نه ته خو 14 ورځې مغه مخکې تېرې شي اوس د بل بچي کې ګوره څه دوه سوروي نه درپسې رسي که ډایرکټ د بان شو بس ختم کنه باندې د 40 پرې شولې نه د مغه مخکینی 14 سره به 40 خبره کوي داسې به نه کوي څه د دویم نه بعد ته 40 ورته شمار کړي ځان دپاره وقال محمد رحم الله امام محمد صاحب نه نه اول بچی نه به نشماري بلکې من الولد الاخير د بل بچی څه پیدا شي انتینا بعد به دی نپاس شماري خو کوي نه راتله سارا خو پاکه د بس المون د سر روجات شروع کوي کبه چې شنه و د سی مسله نه و ته وینه کې دله نو بیا برکی وګورو قضیت نه زیاته سالوي خرج ده وهو قول زبر رحم الله د ایمان زبر سره خبره ده لئن حامل د حامله د بعد وضع الاول سوپر دی اول بچی پیدا شه دویم نه پیدا ته وسخ الحامل نه وته یی کني څه حامل نه یی نو پلا تصير نو فساد خو نه پسا نه ګرځي کنه کما انها لا تخیز لکه څنګه دي تخیزان رسید ټیم کې ویل یو بچی پیدا شه بل خو نه راغله سبل نه د پیدا شو نو دي تخیزان رسی کرتل لوغه به استخازای نزه کتي سوالي هاذا اندي دی وجنه اے شیخین حضراتو موت سره په دې خبرې باندې اتفاق د ستن کزل عدت بالاخير دی ولا عدت ستیریږي هغه په د اخیری بچی تیریږي بل اجماع ولهما شیخین ته نه ان الحامل انما لا تخیز هدا تاسو مو ته دا خبره کوي سیاري دی ولا د خیز د نرسي ځکه څه بچای وسه پر یا بلشت د خېټه کې دی جواب ته د غیښه د خیز خو ته ځکه نرسي ولهما ان الحامل انما لا تخیز ځکه سل انسداد فم الرحم سدی ودی رحم الخلق یو سپری باندې کنه و تر کولو شو خو بیا ور پسې بنديږي ځکه که خلی کولو پاتې شو بیا خو بچی کې نقصان رسی علامه ذکر لکه څنګه مختمه د ذکر کړله او دی رحم کې پرمارش کیږي نه لپاره بچی کنه ورکی غټول نشو ما کیږي د په کولو بنې نه کیږي او درې ته پاتې سو واکا دین پتاها د رحم له خلق لو شو به خروج الاول دی اول بچی په پیدا شو وتنفس بالدم سروي نه وته لکه نه پکانه نفاس په کور د سودو د شي خدا خبره کیشته د سوال عده تعلقت بوضع حمل سدا عدت دا تعلق ستی دی حمل پیدایش سره هغه حمل څه مضاف الیه سدو دی عدت طرف ته مضاف ته منسوب ده فتیانا ول الجميع نزدک د عدت بو تدوړو سره تعلق ستی دا خبره زون ته سنې پاسې کله شروع کیږي دا خو ول بچی سره شروع کیږي ځکه سوینه سره شروع شو سره وته ها دا خبره زون ته سه عدت دوړو سره تعلق ستی مجموعي سره کنه نزدک موږ د عدت اخیری بچی سره تیریږي